بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په دې سایډ کې به ته د تصویر ښکاري دا وګورئ. دا شیخ پکې ناست دی، څه چاولې خرڅوي یا څه چولې وغیره خرڅوي. خو که تاسو وګورئ نو چې کوم نیمه لار ده نو هغه ده راګیره کړې ده، حالانکې سرکاري لار جوړه شوې ده خو هغه ده راګیره کړې ده. د پې ځان له ګاډۍ ودرولې او ځان نه پې روزګار شروع کړی دی. ښه په شر روا سړی دی، ښه په شر روا دی، د سنتو مطابق یې ښه برابر ګیره پرېښلې ده. خو چې کوم کار کردار یې دی، کوم طریقه کار یې دی نو هغه ټیک نه دی، غلط دی. که موږ وګورو نو که سبا له پولیس رالل، ایس ایچ او صاحب رالو یا ډي سي صاحب رالو، د ده نه دا ګاډۍ واردوله، د ده نه دا چولې واردولې، دا یې ترې خرابې کړې خاورو کې، یا ترې ډي سي صاحب دا ګاډۍ یوړه، نو موږ به ټول وایو چې ده سره ظلم وشو. داسې ظلم خو قارون فرعون په دور کې نه و شوی. خو موږ به دې ته نه ګورو چې یاره دا کوم شیخ چې ناست دی دی څونه ظلم کوي. چې کوم سرکاري لار جوړه شوې ده، سرکاري روډ جوړ شوی دی، هغه یې نیم ګیر کړی دی او په هغه یې ځان له روزګار شروع کړی دی او په هغه نیمه کې ځان ته څه ډرم ایښی دی، ور مخې ته چېرته لکه څوک موټرسایکل ودروي، څوک بل ګاډی ودروي. نو خبرې مطلب مې دا دی چې بس هغه لار ټوله ده بنده کړې ده، پوره قوم ته مشکلات دي. خو که د دې خلاف قانوني کاروایي کله مو وشوه نو موږ ټول به وایو چې یاره ده سره ظلم وشو. خو نن موږ څوک هم دا غږ نه کوو چې یاره دا چې کوم دا شیخ ناست دی نو دی ظلم کوي. او ده له په خپل هم سوچ پکار دی او موږ ټول عوامو ته هم پکار دی چې ده ته دا ووایو چې بھائی د دې غلطۍ نه خلاص شه، دا ته زیاتې کې، دا ته ظلم کې، دا د لار بنده کړل، د دې نه خلکو ته تکلیف دی. که دی دا ګاډۍ سایډ ته ودروي یا دې دوکان کې دننه کړي نو هم به د ده دا روزګار چلیږي. داسې نه چې د ده دا روزګار به د دې نه بند شي یا به نه چلیږي. خو بهرحال د ده یو مایند دی چې بس دا لار پې بنده کړه نو بیا به زما دا روزګار ښه چلیږي. نو ملګرو هسې خبره مې دې پورې کوله چې کله داسې څه قانوني کاروایي وشي که نه نو د هغې اول تحقیقات کوئ، نو بیا پې خپل پوسټ کمنټ وغیره کوئ، یعنې فوراً دا مه وایئ چې ظلم وشو. کیدی شي چې دا ظلم د یو ظالم سره شوی وي، یعنې ظلم نه خو د یو ظالم خلاف قانوني کاروایي شوي وي، خو موږ ته ظاهري هسې ظلم ښکاري. نو په دې مې درسره د یو څو خبرې کولې او که څه غلطي کمی کوتاهی شوی وي نو زه معذرت خواهی. اوس به درنه والم زه اجازت د لوی الله په امان.